په دې قران باندې عمل کول او د معاشره کې داسې ژوند کول چې بل مسلمان ته تکلیف نه ورکول معاشره کې کم از کم دومره خپل دغه ژوند په داسې طریقې سره تیرول چې قیامت پر ورځ باندې او په دې قبر کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شو چې جناب محمد رسول الله مو ته مخ وانه هغه پیغمبر چې امام الانبیاء دی هغه پیغمبر چې د چا په خاطر چې دنیا پیدا دی هغه پیغمبر چې ټول انبیاء ورپسې منځونه کوي هغه پیغمبر چې ای زما امت زه خو په ټول شپه مې ستاسو دپاره جړل کنه ای زما امت ستاسو دپاره ماته څومره کنځلې شوې دي ای امت ستاسو دپاره زما غاښ مبارک شهید شو ستاسو دپاره د جهاد په میدانونو باندې د جهاد په میدان کې په ما باندې د غشي باران وشو د توري گزارونه کېدله ای زما امت تا صرف دومره نشو کولی چې زما په یو سنت دی عمل کړی تا صرف دومره نشو کولی تا نه خو مې وینه نه غوښتل کنه تا ته خو مې دا نه ویل چې تا خپل دا ټول بچي له قربان کو حلال کو ټوکړې کا صرف دومره وکړه چې زما په سنت عمل وکړه هغه رسول الله چې ما او تا نه سبا ته پوسو کې د قیامت پر ورځ باندې ما او تا به کم مخ باندې رسول الله ته مخامخ کیږي هغه پیغمبر چې زما استاد پر د قیامت پر ورځ باندې هم چغي وایي آدم علی السلام موسی علی السلام ابراهیم علی السلام ټول به وایي یا ربي نفسي نفسي هغه محبوب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قیامت پر ورځ باندې هم وایي یا ربي امتي امتي او امت دغه حال چې د رسول الله په سنت عمل نشي کولای او باید چې موږ ته پکار دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خفګان ذریعہ ونه ګرځو رسول الله فرمایي زه خپل امت په کثرت باندې به فخر کوم چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امت قیامت کې حاضر شي کنه دا ډېر زیات تعداد کې وي چې کله ډېر زیات تعداد کې وي رسول الله به فخر وکړي خو چې کله دا ډېر زیات تعداد کې وي رسول الله فخر هم وکړي په خپل امت باندې بیا حساب کتاب شروع شي او بیا د امت اکثر خلک زیاتر خلک جهنم تلاش رسول الله به څومره خفه شي هغه ځای کې رسول الله به څومره خفه شي رسول الله به فرمایي تاسو ته خو قرآن پرې خوسته وکړه تاسو ته خو احادیث دی زرګو احادیث پرې خوسته تاسو ته خو دغه مولیان پرې خوسته دغه مولیان درته لار خودلې زما امت ولی په غلطه لار روان وای ولی زما دین نه اوریدله ولی د اسلام باندې عمل نه کوله دنیا کې خو همیشه جون نه کنا نو مسلمانان چې څومره جون مونږ تیر کړی دی په دې باندې پښمانه کېدل چې الله ستاسو ډیر نافرمانی کړی ده او رسول الله فرمایي التائب من الذنب كمن لا ذنب له چې انسان ټول عمر هم په ګناهونو کې تیر کې خو چې کله خبره واوري بیا توبه وباسي بس دا شي چې لکه دی ګناه نه وی کړي او څومره جون چې موږ تیر شوی دی په دې باندې استغفار ویل د الله په دربار کې جړاګانی کول او بقای کم جون چې د الله په دربار کې دا وعده کول دا عزم کول چې الله پاک بقای جون زموږ د الله په دربار کې او د رسول الله په طریقو باندې صحیح تیرولو توفیق راکړي کوو کنه ان شاء الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو عمل کولو کوشش کوو کنه ان شاء الله او صرف